د تاریخ یو بل زرین سرټکی د وطن له دنګو غرونو بلا د سبا سترګې څرک نه ووهلی چې د هیواد څو سرسپارلي سپاهیان ډېر لرې پناه لیدلي وطن او میدان کې د خپل برم ساتلو او توغ رپولو لپاره د دښمن مخې ته ووتل. د بري څکه سخته وه، خو د وطن د جنون پر مینه د مستو ظلمو پر هادي اعظم ته غرونه د باد مخې ته ایرې وي. د سهار نسیم د جنتي وطن د مستو درو په غیږ کې داسې په سر و تال روان وو ته به وایې که د عشق سوځن د دښتو وهلی مین د خپلې محبوبه غیږې ته ورځي. ماشومان له خوبه راپورته شوي نه وه، خو لویانو د پاک خدای له درباره لا وخته د وطن د بري دعا کړې وه. د دښمن نوم لوی او قوت زیاتو، خو د یاغي وطن یاغي زامنو یې هیڅ باک رانه وړ. د وطن د عظمت ساتلو وخت را ورسید. چوپتیا په زوږ بدله شوه، هر څه کرار کرار روان وو. کله کله به دښمن د ویاړلي زلمي تر تورې لاندې راغی. د لښکر دوه مخکښان ودرېدل، اوږده مقابله یې وکړه. ګرمي و ستړي شول، خو همت یې ونه بایله. پاڼۍ ختمه شوه، نسبتاً ښې منډې وشوې، مګر د لوی حریف پر وړاندې د ګټې له حسابه کمې وې. د دښمن د لښکر سرلاري راښکته شول. د وطن کمکی بچی توپ په خپلو ګوتو کې ونیو، منډه یې واخیسته. شیبه وروسته یې د سیال لومړی کس وځولی و. میدان چیغو په سر واخیست، ټولو له خوښۍ چیغې وهلې. لنډه موده ووتله، مخونو یې د خوښۍ څپه ټوله نه وه چې همدې شا زلمي بل سیال هم وسوځوو. نړۍ جنګ ځپلی او پر سینه د ټپ ټپ هېواد بچیو همت لیکت او جذبې ته حیران و. وخت ووت، لوی سیال د بري خواته په تیزۍ ور روان و. بل زلمی مټی را بډ وهلی او پر مور وطن د ننګ وخت و. میدان ته راغی، خپل سیالان یې ژر ژر له مخې لرې کړل. وروستی خو حیرانونکې شیبې وې، اخري کس وسوځېد. د بریا چغه وشوه. زرګونه کیلومتره لرې د وطن ویاړلی توغ هسک رپېده. چا د خوښۍ اوښکې تویولې او څوک حیرانۍ له ځان پردي کړي وه. پر ویر ژړلي وطن د ښادۍ یوه بله څپه راغله. کوچنۍ ماشومې د پلار له غېږې منډه کړه. انګړ کې د بریا زیری په لوړ غږ زمزمه کړ. ښځې د چایو پتنوس را روان کړی و. سپین ږیري پلار د کوټې له وره د لوبې حال وپوښت. زلمي د پټي پر پوله له راډیو د خوښۍ همدا شیبې په مینه اورېدې. څڼوره تڼ ته را مخکې شول، سړکونه له ګڼې ګوڼې ډک شول. د ابدالي بچیو تاریخ جوړ کړ. د دښمن پر تندي خولې ماتې وې، له خولې یې غږ نه خوت. نړۍ د افغانانو صفت نیولې وه. د تاریخ پاڼه واوښته او یو ټوک ټوکې هېواد یو وار بیا خپل برم وساته.